السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو د نن ویډیو په خپل پښتو زبان چې درته کوم، زه دلته موجود یم د خپل شهید ورور سبیح الله په قبر باندې، او چې دغه زه نن تاسو ته قصور در وښایم. دغه قصور کوم و؟ دغه صرف یو قصور و. هغه قصور یې دا و چې دا یو د غریب مور پلار بچی و، دا د یو غریب کورنۍ نه و، دا یو غریب انسان و. صحیح ده، دا یې دغه غټ قصور و. به هر حال ما نه به هغسې خبرې نه اوسي چې کومې زه کول غواړم، خو ویډیو په ذریعې سره مې یو مقصد ده. هغه مقصد مې دا ده چې دا ما ورور سره انتهایي ظلم وسلی، چې ما څومره پېژنګلي دي یا جان پهچان ول کسان دي، هغو ته پته ده چې ما سره څومره ظلم وسلی، وچ په وچ سره وسلی، زور باندې سره وسلی، زور په طاقت باندې سره وسلی. دلته دا ټانک سیټي تاڼې باندې دا ما ورور ورځې 11 بجې تېر کړی ده. صحیح ده، تر ورځې 11 بجې نه واخله تر نیمې شپې پورې په دغه باندې ظلم کړی ده. ټیک ده، بیا نیمې شپې ته په تور روډ باندې ورته واچولی او د ظلم انتها پکړې ده. یو فایر یې ویستی ده. به هر حال مقصد مې دا ده، اف آی آر مې وکړی. ټیک 3-4 مهینو بعد یو چیرې مجرم ټاک پولیس په چې ونیولی، ټیک ده، هغه یې 3-4 دن چې خلاص کړی. ولې چې زه یو غریب سړی یم، زه د قانون فیصله کولی نه شم، په پیسو یې نه شم کولی، زه د عدالت په پیسو باندې نه شم کولی. ټیک ده، 3-4 هر شی په ثابت سله چې کوم جینه چې کړی ده، څرنګه په کوم رنګ چې کړی ده، هر شی په ثابت سله، خو 3-4 دن چې خلاص کړی. نور مجرمان دا سیټي تاڼې نه 10 قدمه باندې 5 منټه باندې ګرځي. صحیح ده، زه د دغه ورور شهید په وینه سره مې وعده کړې ده، وعده چې تر څو پورې مې زندګي، خدای قسم ده، دا زندګي دا مرګ ژوند دا مې خدای په لاس کې ده. ټیک ده، هېچا نه ډارېږم. ټیک ده، چې دا چا ظلم ورسره کړی ده، خدای قسم ده چې دا ورور سره مې د اخري پورې ظلم کړی ده، نه دي در سره منلي چې وچ درته بې ګناه یم. خو انشاءالله ما دا معامله دا مې ټوله په الله باندې پرېښې ده. ټیک ده، او څوک چې خپله معامله الله ته ور وسپاري کېدی نه سي چې یا په نتیجې باندې زه راضي نه سم. الله به داسې نتیجه راکوي د معاملې چې انشاءالله ما به په راضي کوي او زه به په راضي یم، او تا انجام به انشاءالله که په دغو سترګو ونه ګورم، په دغو ګنهګارو غوږو بیا زه اورم. دا مې ایمان ده، دا مې په الله باندې یقین ده. خو د ټاک ډي پي او چې څومره اعلی عهدهداران دي، زه تاسو خدمت ته زه سلام پیش کوم چې تاسو د غریب عوامو څومره خدمت کوو، زه د تاسو ته سلام در پیش کوم. ټیک ده، چې تر نن ما پلار 25 سال په دغه پولیس نوکري چې ټک په خدمت چې تیر کړي دي، یو خدمت ته مو نه وکتل. سلام ده تاسو ته، تاسو خدمت ته سلام ده. یقینا چې دا حقیقت چې غریب میرمن ډډه ده، چې ته غریب دلته پر سانه حال چوک نسته. نن مې خپل ذاتی کور پرېښلی، خپل ذاتی کاروبارونه مې پرېښل، دلته خپل شهید ورور مې په دا ټک شي پرېښلی، لاړم پنجاب ته. قانونه ته انصاف ماته نه راکوي، زه چاته مخ ور واړم؟ دغه ورور دپاره چې ما نه تر اخري حد پورې چې په ما باندې کوم حق ده او ما چې څومره زندګي ده، دا به زه دغه حق پر لګوم. الله د الله رسول نه اطاعت نه بعد ما چې کوم زندګي مقصد ده، د خپل حق چې کوم په ما باندې ده، هغه دپاره به زه شپه ورځې وکوم. ټیک ده، نو دا سوشل میډیا په ذریعې سره زه یو دا پیغام ورکول غواړم چې ټول چې څومره اعلی عهدهداران دي، افسران دي، او چې څومره ذمہدار مطلب دا طبقې دي، زه یو اپیل ورته کوم، عاجزانه اپیل ورته کوم چې ما ته د انصاف میلاو شي، او که نه ما ته به انصاف میلاویږي، هغه لوی الله به راکوي. په یغه مې دغه معامله پرېښې ده، او انشاءالله چې مور اوښکې به مې رنګ راړوي، پلار مې هغه سپین ږیری هغه چې د کوم مر وکړولی رنګ به راړوي. ټیک ته، دا کېدی نه سي. په دغو سترګو به یې ګورم، په دغو غوږو به یې اورم. خو بهرحال دغه ویډیو نه مې صرف دغه مقصد و، د سوشل میډیا چونکې دا یو جان ته طاقت لري، یو پاور لري، په دغه ذریعې باندې زه یو د غرور دپاره کوشش کوم. کله کېدی شي الله مې په دغه څه پته ده، الله به په کوم صورت چې ما ته یې دغه حق او انصاف راورسوي، او ما سره به انشاءالله انصاف کېږي. بس دغه مې پیغام و. تاسو چې ما څومره ملګري دي، جان پهچان ول دي، کوشش وکړو چې دا ویډیو ما ته مخ ته ورسوو چې ما ته د خپل حق میلاو سي. ما د خپل ورور شهید ورور په وینه مې د قسم ده والله په بالله چې دا ورور مې بې قصور ده. ما پلار ما قرآنونه ورته کړي وو. ټیک ته، په جومات چې همسایه ورغلي وو، قرآن